ټوله خدای بېوسه کړم عاجزه کړم غریب کړم چې نن د ما نه خپل خپلوان د ما موبایل نه چوتوي قسم په خدای چې په ثابت روزه کې یو ورځ خوړلي یا خوړلي یا نه خوړلي هره ورځ قیامت و کاکا ستاسو زوی دی؟ زما زوی دی. تاسو څه کار کوئ کاکا په خپله؟ دغه اول مې په سر باندې پړودی مړودی خرڅولې په دې غریابات کې منظرې نه خوا د غرونو مرونو ځای طرفونه څه به هم خرڅوله؟ دا پړودنې وچه او کباړ باندې ښه ښه ما له ګاډۍ راکړې دغه دې ولاړه ده ښه جي ښه هغه مې کوو ګرې ګرې نه دی ښه په دې چا نه غوندې ما ته بس بیمار شو ټول صابه باندې ټوخی پې راغی ښه شپې په 1 بجو ویوړو چې ویوړو نو دې څه حالات کې شو په دو باندې وینې راماتې شوې په دې پوزه باندې ښه په دې خوله ورته یې ونډو وکړې په دې څونه وخت شو دې خبرې؟ د دې دا د دې اختر نه روژې نه مخکې جي د روژې نه مخکې دا خبره د ده روژې نه مخکې ښه 18 کال دی جي د دو 30 کاله عمر دی 18 کاله ما د دوی علاج وکړو خو لکه دې وغبه به پکې راتلی جي داسې وغبه به پکې راتله چې دې به پکې 2 کاله 1.5 کال ډېر ټیک شو دا بیماري ورته د وخت نه د ده وخت نه ده دې د 2 کالو چې په دو باندې دا شی شروع شو جي خو لکه دا سخت د روژې نه مخکې شو دا د روژې نه یو میاشت مخکې په دو باندې ډېر سخت تکلیف راغی او ډېر بد حال راغی لکه موږ دې ته مو غوسه کړې وه ښه بالکل ته مو دې دا غوسه کړې وه چې بس ما دلته خلکو ته وینا وکړه تاسو راشه چې ووتم چې واپس بیا چې زه رالم دې ورته یې کړې وې د وینو نه دو د ما نه پټې وکړې خو د ما د په هغه ټایم کې بالکل سترګې هر څه وچ شو لکه د ما د سره مرۍ وچې شوې وه جي ډاکټرانو ځان نه کړم واټه ښه چې واټه ته نه کړم نو ما ته نه دا د ما زوی دی مشکله ده نو ما ته تاسو څه کوم مري ما ته مه وایه خیر بیا د ما دې بیا دننه کو شرط ډېره ګرانه ده چې دی بچ شي سنګوټې ته یې اوس وړم په هفته کې 2 پارې واشنګ ورکوي بیا دلته ماشینان وران شو وس پیګانې برشپنې خبرې په 1 بجې ډېرې موټر والا ته مې وینا وکړه دلته پرایویټ ولاړم خو نه کېدو سنګوټې ته ولاړم خو واپس یې وکړم یاره ماشینان نشته په سنګوټه کې نواز شریف هسپتال دی نواز شریف هسپتال چې ماشینان نشته ماشینان 2 پاتې نو ټول وران پیدو شونډې هر څه پر پیدو شو دته بیا ته راووتم چغه مې کړم خدای پاک یو غونه د خپلوان ټول پرېږدي شو قسم په خدای نن درې ورځې د پېښور کوم دا د ما پلار کور ده کوم ما چې دا ویلي یا د ما تپوس کړي یا د ما ټلیفون کړي د ما د قرآن وي ټوله خدای بېوسه کړم عاجزه کړم غریب کړم چې نن د ما نه خپل خپلوان د ما موبایل نه چوتوي قسم په خدای چې په ثابت روزه کې یو ورځ خوړلي یا خوړلي یا نه خوړلي هره ورځ قیامت و هر ورځ ژړا وه اوس ورته دا ته نه ښه چې یاره زما کور مور په ګورده کار کېږي او که زما کېږي سود مې نه کېږي که زما په پرده د وجود کې هره پرده په د ده بیا ښېګړه کېږي نو زه ورته تیار یم ډېر ناروا زما سره په خدای یقین وکړه دا خو د مینا په جوماتونو کې ما له چاندې وکړې یار دوست ما له دله چاندې وکړې او په هغې باندې دې وړم راوړم نور زما څلورمه میاشت ده 5مه چې دلته ناظم په کور کې ډپټي زما ډقل شي یاره په دې ډقل یې راغی ډوډۍ نه شو خوړلی د مخې اوبه نه شو څښلی ثابت قسم دی په روژه کې شربت دې دي یا دونه ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې چې دینګ ته ناست څنګه چېرته تېرېږي نه تېرېږي جنو بړخېلې په خوړ چې بر غر کې یو سکول دی دا هغې ته پړوده ګیر د ګوړې پولۍ بیا په سر باندې څونه دي کله ګرې ګرې کړی کله به کې پړوده کړی کله به کې کیر کړی 100 روپۍ ګټې کاکا د ورځې یاره چې زیات وګټم دغه
1500 دغه روپۍ دغه وګټه ګټې په دې او زوی چې د پیښور یا سنګوټې ته بوځي او جی د دوی په علاج باندې په یو ټیم باندې څونه پیسې ستاسو نه په دې باندې د مانه چې صرف دې بوزم یو واشنګ ده نو په انګلیس حساب کړی دی که په زمانه 6000 روپۍ هفته دي په دغه نواز شریف کډنی هسپتال کې تاسو ډایلاسیس پرې دي خو اکثریت دا مشکل پکې راځي چې دغه کې ماشینان خراب او ماشینان خراب دي دغه د وجه نه تاسو پیښور ته د ماشین پیښور ته وړو پرایویټ هم لاړم په هغه هم راشو بل شپه بیا د یاري نه مې د کو خو اق شی وشو چې کله په دوبانه بیا غوټک پیګانه خبر شپه وشو بیا په یو بجې دی نه وتی دلته بانګونه بنګال ته ورسېدو شیر په او کاکا دا راته سمبل وایا یا څه دي پکار دی غواړئ څه صرف نه صرف اسم نه دی پکار په نیمه خېټه ډوډۍ په نهاره یو ورځ یو ورځ نه وي هغه اوبه هر شي نه به ګزاره وکړم د ډوډۍ نه به وکړم خدای مې څه دته مې له خولې نه کتلې مو که ګوړده ده که مور یې درکوي که خور یې درکوي که زه در کوم خو چې صرف ته خدای پاک تا لږ صحت درکړي او تا نه خدای لږ ژوند درکړي خیر به بغیر ډوډۍ نه ټایم پاس کولی شو د اوبو نه ټایم پاس کولی هر ورځ دا قیامت ډېر ګران دی چې زه هر ورځ سنګوټې ته ځم که نه په هفته کې 2 ځله ورته یم 3 ځله ورته خو نه شم نور وس مې نه کېږي د دې نه چې کوم زما په ګوړده رجو کار کېږي زما په دې وجود کې داسې یو پرځی چې د دې کار کېږي خو چې د دې کړو نه د پوډر د دې نه شی نه خدای پاک موږ خلاص کړي د پوډرو نه شتیقه ده واش لاله شندره ته تکلیف مړی سم به ځاګي ها تو خیر مې پاسان دغه راځي تو خې د باندې سبق ته سوم پوری ویلې نه نه کړي چې تل سکانو نه بیمار دي یو دوه کارو چې د په خپاړې کو په هغه ټیم کې وخت به راځي ډېر ټیک کېدو او روغېدو الله پاک ودی خګي ښا ان شاء الله شکر الحمدلله چې تاسو غوندې خلک را پیدا شوي په دې دنیا کې خدای پیدا کړي یې که نه چې تاسو څنګه وړاندې درلې چې تاسو د ما د کور ته راغلئ تاسو څنګه تپوس وکړو نه الله دې تاسو له دې عزت درکړي تاسو او د یتیمانانو د غریبانانو څنګه دلته ګورو ستاسو ټول پروګرامونه کتلي دي کاکا دا نه ما تپوس چا نه دی کړی واحد خدای او تاسو د ما د کور ته راغلئ ما د فرض دی ما ته پروژه کې ویلو چې زموږ خپل هم ډېر زیات مصروفیات د هغې بخښنه غواړم چې زه لیټ شم دغه ټولو کتونکو ته دغه درخواست دی خفه م شم ډېر زیات چې د هر مریض نه د هر بیمار نه مونږه سوالګر جوړ کړی دی دا د حکومت یو ډېر لوی فیلیر دی د ګورنمنټ یو ډېر لوی فیلیر دی چې یاره د داسې بیمارانو د هغو څه بالکل څه پراپر طریقه نشته د هغو د علاج ما له د ورځې څونه کیسز راځي او زیاتره دغه شان د ګردې مسلې زیاتره هم دغه شان د ګلونه ماشومان د دې مرض باندې اخته په کار دغه کوم چې سنګوټه کې هسپتال دی دا ماشینان دي دو سیوا کې ځکه چې علاقه ډېره زیاته غټه ده که زمونږ دیر سایډ دی که زمونږ سوات علاقه ده که ملاکنډ ایجنسي ده په دغه یو سنګوټه هسپتال نواز شریف کډنی هسپتال باندې دو آباد خو زیاتر دا کیسز ما لازم اوس کاکا ما ته دا وایي چې علاج پکې فری کېږي ډایلاسیس ډېر ما ته مریضان داسې هم راغلي چې کله ناکله د هغو نه د پیسو ډیمانډ هم کېږي زیاتر پکې دا خبره کېږي چې یاره ماشینان هلته کې خراب دي نو خدا را نواز شریف دغه هسپتال جوړ کړی دی د کې پی کې ګورنمنټ ته خاص کر وزیر صحت ته چې تیر شوي یو ویډیو ما کړی په هغې باندې اکشن اخیستی زه د هغې مشکور یم خو دا سیس د کور کولو دی ځکه چې دا یو ناصر نه دی دغه شان د زرونو ماشومان دي د زرونو کیسز ما له راځي زه به کم مریض تاسو ته کینومه د کم مریض د خولې نه به دغه فریاد اورو کم مریض به مونږ په دې میډیا باندې د سوالګري په شان تاسو ته پیش کوو چې یاره دې سړي سره مدد وکړئ دا کاکا چې په دې سترګو کې اوښکې دي او دا جاړي دا صرف او صرف د خپل زوی زندګي غواړي کم چې تاسو د وړاندې دی دی عمر یا 13 کالو خو ښکاري بالکل دا 2 کالو ځکه چې بیماری ځپلی دی او د پلار په دې سترګو کې دا اوښکې د دی د وجې نه دی چې الله زما دا بچی دوم په سخته باندې ما رالوی کړی دی خدای هسې نه چې دا ناترسه بیماري زما نه جدا کړي نو څه چې نه پیل زما د کې پی کې ګورنمنټ دی خدا را چې کوم دغه سنګوټه کې د هسپتال دی پلیز مهرباني وکړئ په دې باندې کار وکړئ دې ته لږ مشینان سیوا کوي ستاسو بجټ که په موټر وی لګي هغه که ستاسو په ایجوکیشن سیکټر باندې لګي دغه ته زما خپل ذاتي ریکویسټ دی خاص کر وزیر صحت کې پی کې ته چې کاینلی تاسو دغه هسپتال دورو کوئ دغه مریضانو سره کښېنئ د هغو نه دغه تپوس کوئ چېرته تاسو مشکل څه دی که زه خپل ځان هلته کې لاړو ما او هغه مریضانو فیډبیک مې تاسو ته وړو نو یقینا چې به ستاسو خوښ نه شي خو زه تر ژوند دغه التجا کوم همبل ریکویسټ ته کوم چې لاړ شئ دغه هسپتال وزټ وکړئ او داسې خلکو ته علاج فری کوئ بلکې په پېښور کې پیراپلیجک سینټر دی هلته کې چې خلک لاړ شي غریب خلک یي الټا هغو له کریم ورکوي که ډایلاسیس فری هم دی خو چې دا غریب خلک دې ځګې نه ځي ګاړې کوي چې 7000 روپۍ لګي زما دا کاکا 1500 روپۍ د ورځې دیاړي کوي
کوڅه په کوڅه ګرځي سکول په سکول ګرځي خپل پاپړ یا دغه مرمورې یا دغه سیزونه خرڅوي په هغې کې به 6000 روپۍ د هفتې د بچي د علاج څه فکر وکړي نو دغه زما کې پی کې ګورنمنټ ته ریکویسټ دی تاسو ته هم دغه التجا کوم څونه پښتانه چې زمونږ دغه دردمند خلک یې داسې خلک سپورټ کوي وګرځئ په چم ګاونډ کې زه تاسو ته وایم چېرې موږ به دا ویډیوز بند کړو مکمل زموږ د ویډیو ضرورت نشته خو په دې چم ګاونډ کې دا څونه کوڅې دي په دې کې دا څونه کورونه دي په دې کوڅه کې کاش که دا پوره کوڅه را یو ځای شوی وي او دې کاکا ته ویل چې ناصر یوازې ستا بچی نه دی زمونږ هم بچی دی نو نن به د طاهر خان ضرورت نه و چې دلته راتلو او تاسو یې کاکا دا اوښ کېښودی خو دغه زمونږ کمزوري ده الله دې وکړي چې دغه احساس په مونږ کې پیدا شي الله دې وکړي چې دا احساس زموږ په محلې والي کې پیدا شي چې داسې یو کور کمزوري کور یې هغې ته ټول راغونډېږو او کاکا ته چې نه دا یوازې ستا بچی نه دی دا زمونږ هم بچی دی کاکا به د خپل نمبر ووایي چې څونه هم ستاسو نه کېږي که زما څونه مینهوال دی پاکستان کې دی بهر دی د کاکا سره رابطه وکړئ کاکا صرف یو څیز غواړي د خپل زوی زندګي غواړي نمبر د کاکا ووایه وروره 0347 96 92 344 بیا ووایه 0347 96 92 344 ٹھیک ده کاکا جی بس مون خو دې ملګرو ته التجا بس وکړه شکر الحمد کوشش یو کنه او چې تا نن دنګ ته پوسو کو کنه اری دنګ غریبانو د ما دې کور دې چې تر دې کنه خدای پاک دې تا نن دنګ غریبانو لپاره ژوند درکې او تا دې خدای سید درکې کنه دونه وخت پرې څلور میاشتې کې د ما دې کور ته په خوشحالۍ باندې زه ته هغه پردي سي پردي خو د ما ته پوسټ مو کړی خو خپلونه مې ډېر هغه ټکي الله پاک بخیر تاسو کړي دې کاکا. خدای الله پاک بخیر عزت کړي ان شاء الله درکړي تاسو له دغه یو خبره بل اډ کول غواړم داسې کورونه تاسو خول بیا د داسې خلکو ذاتي نمبر تاسو سره شیر کول مقصد صرف یو دی چې د دوی سره برای راست مدد وشي که تاسو څونه پیسې دوی ته رالېږئ هغه د کاکا ته برین کوئ او دوی ته به راځئ دې نه مخکې په سوشل میډیا باندې ما یو ویډیو کړی وه ډېر خلک داسې دي په دې کې کاروباریان خلک دي چې په موبایل په هغه ویډیو باندې خپلې نمبرې چلئ خپل د وټساپ نمبرې چلئ یا خپل د کانټیکټ نمبرې چلئ مهرباني وکړئ که داسې ویډیو تاسو چېرته هم ګورئ پهله کس ته رابطه کوئ چې بھئی مال د فیملی نمبر راکړه که څوک د فیملی نمبر نه ورکوي اوس ما دلته د کاکا نمبر درکړو د کاکا سره رابطه وکړئ که داسې هر قسم په سوشل میډیا باندې تاسو ویډیو ګورئ د متاثره فیملی نو کوشش کوئ چې د متاثره فیملی سره تاسو مدد وکړئ ځکه دا خلک ستاسو د خیرات دا خلک ستاسو د امداد مستحق دي هغه خلک نه کوم چې د کیمرې مخې ته ولاړ کوم چې تاسو چې دا زموږ د وټساپ نمبر دی زموږ سره پرې رابطه وکړئ موږ به د کور سره هیلپ وکړو چې تاسو ما سره رابطه کولی چې تاسو د کور ول سره رابطه ولې نه شئ کولی چې زه ستاسو پیسې راغستی شم دا کور ول ډایرکټ ستاسو پیسې ولې نه شي راغستی دغه یو میسج ما مخکې هم ورکړی بار بار یې ته دا ویم چې کوم مسافر دي څنګه په کلي کې دي زموږ پښتانه دي زه په تاسو باندې خفه کېږم ستاسو هغه کم مال چې دی ستاسو چې کوم هغه امداد دی زه غواړم چې مستحق کس ته روپۍ په روپۍ ورسي نو دې نه بله ټرانسپیرنټ طریقه نشته دغه د کاکا دا نمبر به تاسو په سکرین باندې نه ټلیفون ورته وکړئ چې څونه ستاسو نه کېږي نو مهرباني وکړئ هغه ورسره وکړئ زما دعا ده چې الله دې ناصر له ودو په شان دې زړونو واړه کوم چې زما خوا لازي کیسز ماله ډېر زیات راځي هغو له دې الله صحت ورکړي اخر کې پیره بیا ګورنمنټ اب کې پی کې ته دغه ریکویسټ دی چې کوم دغه د ګردو د بیماران دي کاینلی دا لږ سیریس واخلئ که په پېښور کې سینټر دی او که دلته په سواد کې دی کاینلی دې ته لږ مشینان نور اویلیبل کړئ او د دې خلکو خیال وساتئ ځکه چې د دې خلکو دعا د سره نو هر څیز به ستاسو ټکي خپل طاهر خان ورکړي اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته